درد می کوي زړه نری دردونه دي مینه دي ډېر زور غواړي غمونه دي هغه یو داسې اثر و چې ګاټې انتهایي تک تور د هغې سپینوالی انتهایي سپین په منځ کې دننه هغه سوروالی سره رګونه چې دی نو هغه تللي دي د هغه وریځې هغه انتهایي هلالي چې دی نو هغه جوړې وریځې وې یعنې د سپوږمۍ په شانتې هغه ګول چې دی نو هغه وریځې هغه جوړې وې انتهایي نری باریک او په اپس کې چې دی نو هغه دلته کې هغه میلاو شوې هغه وریځې وې دغه پل کې دلته چې دی نو هغه انتهایي غټ هغه باڼه چې دی نو هغه انتهایي غټ باڼه د نبی علیه السلام د ژوند مبارک هغه تذکره کم چې د هجرت نه مخکې هغه د نبی علیه السلام ژوند مبارک و د هغې تذکره شوې وه بیا د نبی علیه السلام هجرت د هغې واقعه شروع شوې وه نو کفارو هغه مشوره وکړه د نبی علیه السلام خلاف چې څه کول غواړي نو شیطان هغه هم په دغه مشوره کې هغه ناست و نو ابو جهل مشوره د قتل ورکړه د هرې قبیلې نه د هغه یو کس راجمع شي او نبی علیه السلام به شهید کړو نعوذ بالله بیا به دیت ادا کړو په جمع باندې شیطان د دغه مشوره صحیح نبی علیه السلام ته د وحي په ذریعې هغه پته ولګېد د نبی علیه السلام په دغه شپه باندې هغه هجرت وکړو کله چې نبی علیه السلام د کور نه وتو نو دغه تاریخ 27 سفر یعنی د اسلامي میاشتې دویمه میاشت وه د اسلامي کال سفر المظفر 27 تاریخ 14 نبوي د نبوت 14 کال و او انګریزي چې دی نو هغه 12 او د 13 تاریخ په دې منځ کې چې کومه شپه وي په دغه شپې ته د سپتمبر میاشت وه 622 عیسوي وه د زیارت ورځ وه د جمعې شپه وه نبی علیه السلام د کور نه ووتلو د ابوبکر رضی الله تعالی عنه کور ته لاړو او د هغه ځای کې نه غار ته چې دی نو هغه لاړل کله چې هلته غار کې پناهي واخیستله سهار ته مشرکین هغه تعقب کوي نو راغلل اول خدا ابوبکر رضی الله تعالی عنه کور ته راغلل هلته معلومات کوي اسما رضی الله تعالی عنها ورته موږ ته پته نشته دی او وروسته به راشي واقعي اسما رضی الله تعالی عنها ته پته نه وه هغه بیا وروسته تذکره کوي موږ ته پته نشته چې هغه چېرته تللي دي نو ابو جهل اسما رضی الله تعالی عنها ته هغه داسې سپېړه ورکړه چې هغه د غوږ والۍ هغه وشلېدله غوږ هغه سري شو بهیني شو د هغه ځای نه چې روان شو نو مشورې وغوښتله په هغه مشوره کې فیصله دا وشوله چې د نبی علیه السلام او د ابوبکر رضی الله تعالی عنه په سر باندې انعام مقرر شي سلسل اوخان به هغه کس ته میلاویږي چې چا ابوبکر رضی الله تعالی عنه او نبی علیہ السلام هغه ژوندی یا چې شهید شوی هغه موږ ته پیش کړو هغه کس ته به سلسل اوښان میلوي ابوبکر رضی الله تعالی عنه په سر باندې هم سل اوښان د نبی علیہ السلام په سر باندې هم سل اوښان نو کله چې د سلو اوښانو هغه اعلان وشو نو هر طرف ته خلک هغه بیدار شول نو هغه تعقب هغه په خپو په نشاناتو باندې چې کوم خلق هغه پوهیږي هغه خلک یې هغه راوغوښتل او وایي د خپو په نشاناتو پسې هغه روان دي حتی تر دې چې هغه چټان ته هغه ورسېدل کم چټان کې چې هغه غاري سور دی هغې ځګې پورې هغه ورسېدل اخوا چې ګوري نو د دغه ځای پورې هغه د 2 کسانو د خپو نشانات وو اخوا چې کله غر راغی غر کې کله وکتل نو اخوا بیا چې دی نو هغه د یو کس د خپو نشانات کې د دویم کس د خپو نشانات نشته خلک ودرېدل و یاره مونږ لار غلطه کړې ده مخکې ته چې دی نو هغه د یو کس د خپو نشانات دي مونږ لار غلطه کړې ده لحاظه د دې ځای نه واپس کېږو ابو جهل هغې څه مسله ده وایي دغه شان تر اوسه پورې د 2 کسو د خپو نشانات وو اوس د یو کس د خپو نشان پاتې شو د یو کس د خپو نشان هغه ختم دی لہذا موږ لار غلطه کړې ده ابو جهل ورته وایي نه
لار یو نه غلطه کړې بالکل صحیح هغه روان یې تاسو دې لارې ته نه ګورئ دا لار څومره خطرناکه ده دا څومره چې دی نه هغه کاڼې دي تیره ګټې دي څومره خطرناکه لاره ده ولې ستاسو څه ګمان دی چې ابوبکر رضی الله تعالی عنه په شان یو محبوب د ابوبکر رضی الله تعالی عنه په شان یو ملګری هغه به دا برداشت کړي چې د هغه ملګری هغه پیدل چې دی نه هغه به دې باندې هغه سفر وکړي داسې نشي کېدلی د دې ځای نه ابوبکر رضی الله تعالی عنه به نبي علیه السلام په شا کړی او په شا به یې چې دی نه هغه به راخېجولی او واقعي هم دقه شانتې وه کله چې دغه ځای ته راورسېدل نو ابوبکر رضی الله تعالی عنه نبي علیه السلام یې په شا کو او بر یې چې دی نه هغه وخېجو څوک تلي هغوی به ځای لیدلی انتهایي اوچت خطرناک ځای دی هغې ته ختل هغه مشکل دي دویم کس هغه خېجول هغه ډېره مشکله ده ابوبکر رضی الله تعالی عنه جان نثار په دې لاره باندې چې کله ځي ابوبکر رضی الله تعالی عنه کله ښی طرف ته ځي کله شا طرف ته ځي کله مخکې کله شاته کله ښی طرف ته کله ګس طرف ته نبی علیه السلام ته تپوس کوي ای ابوبکر تا له څه شوي دي کله مخکې روانې کله شاته روانې کله ښی طرف ته کله ګس طرف ته هغه ورته د الله رسوله کله زما خطره پیدا شي چېرته مخې ته یو دشمن تاسو ته هغه ګات لګولی وي په تاسو باندې حمله کول غواړي نو زه مخکې هغه روان یم چې هغه ګزار په تاسو ونه لګي بیا ما ته خطره را پیدا شي چې داسې نو نه شاته نه یو کس راشي او په تاسو باندې حمله وکړي زه ستاسو نه شاته روان شم بیا ما ته خطره پیدا شي د ښی طرف نه یو کس حمله کوي زه ښی طرف ته هغه راشم بیا ما ته خطره پیدا شي د ګس طرف نه هغه یو کس حمله کول غواړي زه ګس طرف ته هغه راشم نبي علیه السلام ورته وایي ستا څه خیال دی چې په ما باندې یو کس ګزار کوي هغه ګزار په تاسو باندې ولګي زه چې دی نه هغه بچ شم او ته چې دی نه هغه شهید شي ستا خیال چې دی نه هغه دا دی ابوبکر رضی الله تعالی عنه ورته وایي او زما خیال هغه هم دغه دی چې ستاسو په ځای باندې هغه زه شهید شم او تاسو چې دی نه هغه پاتې شي داسې جان نثار بیا چې کله غار ته شي په غار کې ابوبکر رضی الله تعالی عنہ فرمایي اے د الله رسول دلته کې لږ ودرېږئ زه دې غار ته دننه کېږم لږ د دې غار هغه صفایي کومه ګورم چېرته داسې ضرري څیز خو نشته دی چې تاسو ته نقصان ورسوي کله چې دننه لاړو غار یې را صفا کو هلته کې هغه سوري دي هغه سوري چې دی نه هغه پټ کړل خپل صادر هغه سری کو هغه سرو کې هغه کېښودو سوري پټ کړل بعضې فرمایي یو سوری پاتې شو بعضې فرمایي دوه سوري پاتې شول په هغې باندې هغه خپلې پوندې چې دی نه هغه خپې کېښودلې بیا نبي علیه السلام ته چې دی نه هغه اواز ووایي د الله رسوله راځئ اوس تاسو تاسو اوس راتللی شئ نبي علیه السلام بیا راغی او نبي علیه السلام غار ته چې دی نه هغه داخل شو کله چې نبي علیه السلام غار ته داخل شو ابوبکر رضی الله تعالی عنه نبی علیہ السلام په خپل ورون باندې سمله او نبی علیہ السلام خپل سر مبارک د ابوبکر رضی الله په ورون باندې کېښودو نبی علیہ السلام اوده شو ابوبکر رضی الله تعالی عنه یخ ته خپې غځولې ده په هغه سوري باندې هغه یې ښودلې ده د هغه سوري نه هغه یو څیز راځي او ابوبکر رضی الله تعالی عنه چیچي بعضو صرف هغه داسې یو ضرري څیز هغه ذکر کړی دی چې یو ضرري څیز و ابوبکر رضی الله تعالی عنه وچیچو بعضې و چې نه مارو ابوبکر رضی الله تعالی عنه وچیچو ابوبکر رضی الله تعالی عنه د ډېر درد د وجې نه د سترګو نه اوښکې هغه روانې شوې او نبی علیه السلام اوده دی د نبی علیه السلام په مخ مبارک باندې د ابوبکر رضی الله تعالی عنه اوښکې هغه ولګېدې نبی علیه السلام بیدار شو تپوس کوي ابوبکر څه چلو شو څه وجه ده چې تاسو ژاړئ هغه ورته د الله رسوله په دغه سوري کې هغه یو ضرري څیز و هغه زه وچیچلم د هغې د درد د وجې نه زما نه اوښکې هغه روانې شولې نبی علیه السلام په هغه خپه باندې خپل لاړې مبارکې هغه پورې کوي او هغه خپه صحیح کېږي بیا نور تفصیل چې دغه مار څنګه و او دا کم وخت نه انتظار کوي دغه تفصیل ما ته مخې ته رانغی چېرته کس دغه تفصیل هغه به بیان کړي ما ته دغه تفصیل چېرته کتاب کې هغه مخې ته رانغی چې دغه څنګه نمونه مار و او څومره انتظار یې کړی و د کم وخت نه په انتظار باندې دغه تفصیل ما ته مخې ته رانغی بلکې بعضې کتابونو کې دغه هم لیکلي دی چې دغه روایت د دې مار نه دا چې دی نه هغه ډېر کمزوری روایت دی چې مار چیچلی و بهرحال یو ضرري څیز و هغه چیچلی و نور اخوا تفصیل هغه بیا کوي نو هغه بیا داسې واقعات دي هغه مستند روایت نه وي خو بهرحال دغه واقعه به کې هم مخې ته راغله حالانکې دغه وس یو دا چې دغه واقعه بالکل هغه په صحیح سند سره دی چې کله دې غار ته هغه ونوتل نو الله یو جولاګي د هغه حکم هغه راغی په دې غار باندې هغه جاله جوړه کړله دغه روایت بیا صحیح دی او دې پورې هم یو روایت هغه شته دی چې یو
دا سارانۍ کوتره هغه یو جوړه راغله او هغې جاله هغه هم جوړه کړله او دغه جاله چې جوړه کړله نو یو ګوره یو طرف ته جولا راغې بل طرف ته کوتره نو کوتره دا ده چې دغه سارانۍ کوتره د انسان نه ډېره تریږي خو دا د الله پاک مدد و چې دغه کوترې راغلې او جاله یې هغه جوړه کړله او جولا چې دی نو هغه خپله جاله جوړه کړله نو اوس کفار هغه روان دي بر چې هغه وختل د غار دغې خولې ته هغه ورسېدل نو دا غار داسې جوړ دی چې کله دلته سړی بره ودرېږي ښکته وګوري نو خلک ښکاري چې په دې غار کې څوک نو دا کفار هغه راغلل او دوی په دې غار په دې خوله کې هغه ودرېدل کله چې ودرېدل نو ابوبکر چې بره وکتل نو بره هغه ښکاري نو د الله رسوله که دې خپلو خپو ته هغه وګوري نو هغه به مونږ وویني نو نبی علیه السلام ورته فرمایي لا تحزن ان الله معنا هغه پوره آیت نازل شوی دی اوله کې چې کوم ما لوستو الا تنصروه فقد نصره الله د مکې کافرانو قریشو خلکو که تاسو د نبی علیه السلام مدد نه کوئ یا نور کوم کفارې څومره خلک که تاسو د نبی علیه السلام مدد نه کوئ فقد نصره الله د نبی علیه السلام مدد الله کړی دی اذ اخرجه الذین کفروا ثانی اثنین هر کله چې کافرانو د خپل علاقې د مکې نه وایستلو ثانی اثنین دویم په هغې دوو کې و اذ هما فی الغار هر کله چې دوی په هغې غار کې و اذ هما فی الغار هر کله چې دوی په غار کې هغه موجود و نو خپل ملګري ته څه وایي لا تحزن ان الله معنا یریږه مو الله زموږ سره هغه موجود دی یریږه فانزل الله سکینته علیه الله پاک پې هغه سکون نازل کو وایده بجنود لم تروها او په داسې لښکرو سره هغه مضبوط کو لم تروها چې تاسو هغه لښکرې هغه نه لیدلې مفسرین لیکي الله پاک فرشتې راولېږلې او د فرشتو هغه به د غار باندې هغه داسې پناهي وکړله چې کافرانو که کتل هم خو نبی علیه السلام یې نه شو لیدلی او بیا دومره پور راځي یو کافر د دیو طرف ته هغه مخ کړو دغه ځای کې هغه وړو بولو ته کېناستو واړه بلې شروع کړه ابوبکر ورته نبی علیه السلام د الله رسوله دغه دې طرف ته هغه هم مخ کړل نبی علیه السلام ورته دی مونږ نه ییني که د مونږ لیدلی ده به دې طرف ته هغه واړه بولو هم نه کول دی مونږ ییني نو فرشتو هغه ګیره غورځولې وه بجنود لم تروها وجعل کلمة الذین کفروا السفلى وکلمة الله هي العلیا الله د کافرانو هغه کلمه ښکته کړله وکلمة الله هي العلیا او د الله کلمه هغه اوچته ده الله خپله کلمه هغه اوچته کړله د کافرانو هغه کلمه هغه ښکته شوله په دغه وخت کې ثاني اثنین دویم په دوو کې و د دې وجې نه مفسرین لیکي د ابوبکر رضی الله تعالی عنه صحابیت در قرآن نه ثابت دی ثاني اثنین دویم په دوو کې یو نبی علیه السلام یو ابوبکر رضی الله تعالی عنه اذ قال للصاحب کله چې خپل صاحب ته ووایي ملګري ته ووایي صحابي ته یې ووایي د ابوبکر رضی الله تعالی عنه صحابیت هغه د قرآن نه ثابت دی اذ هما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا او کله چې موسی علیه السلام لاندې کړی شو نو ملګري ورته وایي مونږ خو لاندې کړلی شو موسی علیه السلام ورته وایي ان معي ربي زما سره زما رب دی داسې نه و چې ان الله معنا زموږ سره زموږ نه ان معي ربي زما سره زما رب دی او نبی علیه السلام وایي یریږه مو ان الله معنا الله زموږ سره دی یعنې دواړه هغه ذکر کوي نبی علیه السلام د جمع صیغه راوړي یریږه مو ابوبکر عمر رضی الله تعالی عنه ته یو پیر چا ده ابوبکر رضی الله تعالی عنه تذکره وکړله نو عمر رضی الله تعالی عنه فرمایي ابوبکر رضی الله تعالی عنه فضیلت دومره دی چې د هغه د یوې شپې او د یوې ورځې عبادت دا زما د ټول عمر نه هغه غوره دی یوه شپه هغه کوم چې په غار ثور کې د نبی علیه السلام سره تېره کړې وه دغه شپه وه او یوه ورځ کله چې نبی علیه السلام وفات شو په هغه ورځ باندې ډېر خلک هغه مرتد شول عمر رضی الله تعالی عنه راغی ابوبکر رضی الله تعالی عنه ته وایي نرمي کوه ابوبکر رضی الله تعالی عنه اعلان جنګ کړی څوک چې د جهاد دا زکات نه منکر وي د هغو سره د جهاد اعلان چا چې هغه د نبوت دعوه کړې ده د هغوی سره هغه د جهاد اعلان ابو عمر رضی الله تعالی عنه راغی ای ابوبکر لږه نرمي وکړه نبی علیه السلام وفات شوی دی خلک چې دی نه هغه تازه راغلي دي اسلام ته خلک چې دی نه هغه د زکات نه صرف انکار کړی دی لږه نرمي وکړه ابوبکر رضی الله تعالی عنه ورته په هغه وخت کې وایي وای ته په جاهلیت کې هغه ډېر زیات بهادر وې وخوار فی الاسلام او آیا په اسلام کې ته هغه بزدله شوې او
او بیا قسم خوري زما دې په الله قسم وي که د نبی علیه السلام په دور کې یو سړي په زکات کې هغه یو اوښ راوستلو د هغې سره یې مهار د هغې پړی هغه راوړلو او نن چې دی هغه په زکات کې اوښ راولي د هغې سره پړی هغه نه راوړي نن به هم ابوبکر د هغه سره جهاد کوي او بیا وایي ابوبکر به هغه ژوندی وي او د نبی علیه السلام په دین کې به هغه څوک کمی راولي دا چېرته نه شي کېدلی نو بیا عمر رضی الله عنه وایي زما سینه هم الله پاک پرانستله نو دغه د دغه ورځې هغه استقامت د ابوبکر رضی الله عنه دغه او د هغې غارې ثور د شپې د عبادت دا دواړه چې راجمع شي دا زما د ټول عمر د عبادت د هغه غوره دي فضیلت دی 3 ورځې په غارې ثور کې هغه تېروي په دغه 3 ورځو کې د ماسوتن ناوخته به هغه د ابوبکر رضی الله عنه غلام عامر بن فهیره رضی الله عنه هغه به ګډې بېزې سره ولې ماسوتن ناوخته به هغه راغی پی وی چې دنه هغه راوړل او دا ابوبکر رضی الله عنه ګوره د ابوبکر ټول خاندان د نبی علیه السلام په خدمت کې هغه لګیا دی د ابوبکر رضی الله عنه ټول خاندان د دین اسلام په خدمت کې هغه لګیا دی حتی تر دې غلام هغه هم لګیا دی مال 40,000 درهم چې کله مسلمان شو هغه ټول خرج کړه د دغه هجرت په موقع کې صرف 5,000 درهم پاتې او بیا چې کله مدینې ته لاړ هلته یې د مسجد نبوي هغه ځمکه واخیسته ابوبکر رضی الله عنه واحد هغه صحابي دی چې د هغه ټول خاندان هغه مسلمان شوی دی ټول خاندان دا صرف دغه یو صحابي دی چې ټول خاندان د هغه مسلمان شوی نو دا ورځې به د ابوبکر رضی الله عنه زوی عبدالله هغه به لاړو په مکه کې به ګرځېدو حالات وغیره به هغه معلومول چې قریش هغه څه وایي هغه به ګرځېدو ټول حالات به معلوم کړل او بکور کې به اسماء رضی الله تعالی عنہ چې د ابوبکر رضی الله تعالی عنہ لور ده هغې به خوراک وغیره هغه پوخ او هغه به یې دنه هغه راوړو هغه به یې ورله ورکړو او عبدالله رضی الله عنه به هغوی نبی علیه السلام ته هغه راوړو کله چې به راوړو نو شپه به یې د په غار ثور کې د نبی علیه السلام او د ابوبکر رضی الله عنه سره وکړه ماسوتن کې به عامر بن فهیره چې د ابوبکر غلام و هغه به پی راوړه بیا به سهار وختي چې دنه هغه ووتلو او عامر بن فهیره رضی الله عنه د هغه په نشاناتو باندې به هغه ګډې بېزې بوتللې نشانات به هغه وران کړل نو 3 ورځې به دغه حالاتو کې د جمعې ورځ هفته اتوار دا 3 ورځې په غار ثور کې هغه دغه حالات کې هغه تېرې شوې بیا په مکه کې یو کس عبدالله ابن اریقط دا کافر و دیو ته ابوبکر نو پیسې ورکړې وې د دې لپاره چې موږ ته لار وښیي رهبر کافر و خو یقین پې هغه و چې دی به زمونږ هغه راز نه پاش کړي او واقعي هغه راز نه و پاش کړی نو کله چې هغه 3 ورځې پوره شوې په 3مه ورځ د پیر په سهار باندې 2 اوښې عبدالله رضی الله تعالی عنه هغه راوستلې کوم چې ابوبکر د ډېر وخت نه مخکې هغه اخیستلې وې نبي علیه السلام د خپلې اوښې قیمت ادا کړه ابوبکر هسې ورکولې خو نبي علیه السلام قیمت ادا کړه او دواړه اوښې راوړې په دې چې کله سامان تړلو به هغه وخت کې د سامان د تړلو دپاره هغه څه نه و چې د سامان په وتړلی شي حضرت اسماء رضی الله تعالی عنها د ابوبکر لور ده هغې خپل لوبټه هغه سیرې کړله او سامان یې بې هغه وتړلو نبي علیه السلام هغې ته خطاب ورکړلو ذات النطاقی 2 لوبټو والا دغه د هغې خطاب و بیا دا د هغې لقب و دا به ورته بیا ویلی شي هغه سامان پې وتړو هغې باندې نبي علیه السلام او ابوبکر سهار هغه روان شول او د دوی سره غلام د خدمت دپاره د ابوبکر غلام عامر بن فهیره رضی الله تعالی عنه هغه د ابوبکر رضی الله تعالی عنه سره په اوښ باندې کېناستل اوښه باندې او عبدالله ابن اریقط چې دی په اجرت باندې نیولی و د رهبرۍ دپاره دا 4 کسان چې دنه هغه روان شو په یو داسې لاره باندې روان شول چې هغه غیر معروف لاره وه د سمندر په غاړه باندې چې عام لار نه وه اوږده لار وه او د سمندر په غاړه باندې یو غیر معروف لاره وه په هغې باندې روان شول کله چې دې ځي نو چونکې هلته خو انعام مقرر شوی و نو سراقه هغه چې دی نو په یو مجلس کې ناست دی او یو کس راغی ما چې دی هغه د سمندر په غاړه باندې هغه څه کسان لیدلي دي چې روان وو شاید داسې ښکارېدل چې هغه ابوبکر رضی الله تعالی عنه او نبی علیه السلام نو دی ورته ووایي دا به هغوی نه دا به بل څوک نو دا هغه کس چې دی نه هغه ته دا خبره وکړه او بیا خپل وینځي ته هغه حکم وکړو زما اس تیار کړه توره وغیره ورسه صرف په شا طرف باندې هغه ووتلو په پټه باندې او د سمندر په غاړه باندې روان شو د نبي علیه السلام او د ابوبکر تعقب و حتی تر دې چې نږدې شول
کله چې دی نږدې شو نبی علیه السلام ته نو ابوبکر رضی الله ولیدل په مخه بار بار شاته ګوري او ابوبکر رضی الله تعالی عنہ نبی علیه السلام ته وایي د الله رسوله خو راورسېدل نبی علیه السلام ورته ان الله معنا الله پاک زموږ سره دی یریږه مو الله پاک زموږ سره دی کله چې نږدې راورسېدل د هغه د اس خپې هغه په ځمکه کې دننه شولې هغه اوازونه کول نبی علیه السلام دعا وکړه د اس خپې بیا راووتلې بیا روان شو 2-3 پیرې داسې حالت کې اخره کې د توبه وایستله کله چې واپس کېږي نبی علیه السلام ورته وایي زمونږ خبر بچا ته مخکې نه ورکوي چې دي په دې طرف تلي نو صحیح ده زه به خبر نه ورکوم خو ما ته امن نامه ولیکئ د امن پیغام زما دپاره ولیکئ چې کله تاسو ته الله پاک غلبه راکړي درکړي او مکې باندې تاسو حمله کوئ په هغه وخت کې ما ته داسې یو امن ولیکئ چې زما دپاره امان وي نو نبی علیه السلام حکم وکړو عامر بن فهر رضی الله عنه د هغه لپاره امن نامه په یو چمړه باندې هغه ولیکله او هغه ته حواله کړه هغه چې به بیا داسې تلو نورو کسانو ته به دا طرف ما ټول کتلی دی په دې طرف باندې څوک نشته دی دی بیا وروسته مسلمان شوی کله چې مخکې هغه ځي مخکې چې دی نه هغه یو غر دی هغې طرف ته هغه لاړل ماسپښین ټایم دی هغه قلولې لپاره هغه حصار شول ماسپښینه پورې هغه مزل وکړو کله چې ماسپښین ټایم دی د غره په دغې لمن کې هغه سوري ته نبی علیه السلام اوده شو په دې کې هغه یو کس راځي ګړې بیزې دغې طرف ته هغه راولي ابوبکر رضی الله عنه تپوس کوي د بیزو کې پی وشي هغه ورته یو شته دی پی ولوشل هغه داسې د چمړې یو مشکیزه ته په هغې کې پی کېښودل نبی علیه السلام چې کله راپاڅېدو په هغه پیو په هغه مشکیزه باندې اوبه ور واړولې ابوبکر رضی الله عنه چې دا پی لږ یخ شي او بیا یې نبی علیه السلام ته ورکړل نو ابوبکر رضی الله عنه څه فرمایي یو عجیبه ارشاد په دغه وخت کې فرمایي وایي ما نبی علیه السلام ته پی ورکړل نبی علیه السلام پی وسکل تر دې چې زه خوشحاله شوم ما نبی علیه السلام ته پی ورکړل نبی علیه السلام پی وسکل تر دې چې زه خوشحاله شوم د نبی علیه السلام په پی څکلو باندې ابوبکر رضی الله تعالی عنه هغه خوشحالېږي چې نبی علیه السلام هغه مور شو په دې باندې ابوبکر رضی الله خوشحاله شو بیا د دغه ځای نه هغه کوچ کوي مخې ته هغه د ام معبد هغه خیمه راځي ام معبد دا یو زنانه ده د دې خاوند ابو معبد هغه ګړې بیزې بهر ته ویستلې دي د دې په خیمه کې هغه نبی علیه السلام او ابوبکر هغه پړاو غورځوي نبی علیه السلام دې ته وایي د خیمې په یو ګوټ کې هغه یو وچه بیزه ولاړه وه چې هغه د ریوڼ نه هغه شاته باندې شو وتللی نه شوه سفر یې نه شو کولی نبی علیه السلام ته تپوس کې دې بیزې کې پی شته دی ورته یې د الله رسوله دا خو هغه کمزوري ده دا خو د ریوڼ نه هغه هم پاتې شوي ده نبی علیه السلام ورته وایي آیا زه دا لوشلی شم ستاسو اجازه شته دی هغه ورته وایي نبی علیه السلام د هغې په تیونو باندې هغه لاس کېښودلو د هغې د تیونو نه دومره پی هغه راغلل دومره لوښي هغه ډک شول چې حاضره مجموعه څومره کسان وو هغه ټولو پی وس کړل بیا نبی علیه السلام هغې ته یې لوښي راوړه هغې ته لوښي هغه ډک کړل بیا نبی علیه السلام چې د دغه ځای نه کوچ کوي ماښام ته چې کله ابو معبد راځي نو هغه ته تپوس کوي دا دومره پی کوم ځای و هغه ورته وایي دقه شانتې یو کس راغلی و او د هغه چې دی نه هغه د لاسو دومره برکت و چې د هغه د وجې نه دقه وچه بیزه ده هغې دومره پی وکړل هغوی هم وسکل ما هم وسکل دغه لوښی هغه هم ډک کړی دی د هغه دومره برکت و بیا دې هغه ابو معبد تپوس کوي د هغې کس چې دی نه هغه لږ صفات ما ته بیان کا د هغې کس لږ حلیه ما ته بیان کا د هغه شکل صفات هغه ما ته بیان کا چې هغه څه نمونه چې دی نه هغه شکل صفات والا و هغه ورته وایي قالت ام معبد في وصف النبي صلى الله عليه وسلم د نبی علیه السلام صفات ذکر کوي د نبی علیه السلام د چهرې هغه صفات ذکر کوي رأیت رجلا ظاهر الوضاعة ما یو داسې سړی لیدلی دی ما یو داسې هغه انسان لیدلی دی ظاهر الوضاعة چې د هغه مخ انتهایي هغه روښانه و انتهایي هغه چمک کو ابلج الوجه هغه انتهایي تابناک هغه روښانه چې دی نه هغه مخ والا و حسن الخلق انتهایي هغه ښایسته پیدایش والا و یعنې جسامت هغه انتهایي ښایسته و لم تعبه سجلة ولم تزریه سعلة نه داسې هغه سورب و چې د سوربوالي د وجې نه هغه انسان بد ښکاري نه داسې وچ و چې د وچوالي د وجې نه هغه بد ښکاري بلکې هغه درمیانه و وسیم قسیم هغه درمیانه داسې و چې نه د هغه خېټه هغه بهر ته راوتلې وه چې هغه بده ښکاري نه یې خېټه دومره دننه وه چې هغه بیا هم بده ښکاري درمیانه چې دی نه هغه و فی عینیه دعج وفي اشفاره وطف د هغه په سترګو کې هغه یو داسې اثر و چې ګاټې انتهایي تک تور د هغې سپینوالی انتهایي سپین په منځ کې دننه
دننه هغه سرواله سره رګونه چې دین هغه تللی دي د هغه ورځې هغه انتهایی هلالي چې دین هغه جوړې ورځې وي یعنی د سپوږمۍ په شان دي هغه ګول چې دین هغه ورځې هغه جوړې وي انتهایی نری باریک او په اپس کې چې دین هغه دلته کې هغه میلاو شوی هغه ورځې وي دغه پل کې دننه چې دین هغه انتهایی غټ هغه باندې چې دین هغه انتهایی غټ باندې دا د نبی اسلام هغه صفات هغه ذکر کوي مخکې هغه فرمای وفي صوته سهل د هغه आवाज کې نرمي وا انتهایی هغه تیز आवाज خو په आवाज کې هغه سختی نه وا سخت आवाज نه आवाज د هغه چې دین هغه نرم وو وفي عنقه سطع د هغه په دې سټ کې هغه دنګواله وو لک دنګواله چې دین هغه موجود و په دغه سټ مبارک کې وفي لحيته کساسه ګیره مبارکه هغه انتهایی غنوا وفي ازجو اخرنو د هغه د سر مبارک وخته هغه ګنګریالي وو هغه نه ډیر چې دین هغه ګونجي نه ډیر چې دین هغه نیر معمولی ګنګریالي هغه وخته د نبی اسلام داسې چې دین هغه انسان مالي دلته ان صمتا فعليه الوقار که خاموش ناسوي په هغه باندې یو وقار وي یو سکون وي یو هیبت وي او کله چې خبرې کوي وان تکلم سماه علاه البهاء او کله چې هغه خبرې کوي هغه انتهایی پرکششه چې ټول خلک هغه ته په غوږ خودلو باندې هغه مجبور وي داسې چې دین هغه خبرې کوي اجمل الناس په انسانانو کې د ټولو نه ښایسته انسان وابهاء من بعید کله چې د لرې نه هغه انتهایی ښایسته ښکارېږي او کله واحسنه واجمله من قریب او کله چې د نږدې نه هغه ګوري هغه د هغې نه هم ښایسته چې دین هغه ښکارېږي حلو المنطق خبرې انتهایی خوږې خبرې وي فصلا انتهایی واضحه خبرې او داسې نو چې د هغه خبرې دومره لنډې وي چې څوک پرې پوهېږي نو نه داسې چې دومره هغه ډېرې خبرې کوي چې خلک چې دین هغه ستړی کړي دومره چې دین هغه خبرې وي نه د هغې د اوږدوالي د وجې نه خلک هغه ستړی کېږي نه د هغې د لنډوالي د وجې نه چې څوک پرې هغه پوهه نه شي داسې نه وي کان منطقه خزرات نظم یتحدرن د هغه خبرې داسې وي ګویا کې هغه د ملغلر یو امیل دی د هغې تار هغه وشلېږي د هغې نه یوه ملغلره هغه قط په قط هغه روانه وي د نبی علیه السلام خبرې داسې قط په قط چې دی هغه د ملغلرو په شانتې هغه وي او داسې و ربعة لا تشنؤه من طول داسې چې دی نه هغه دنګوالی و چې د دنګوالي د وجې نه هغه بد نه ښکارېدو انتهایي دنګ هغه هم نه و ولا تسمعه عین من قصر او داسې چتوالی هغه هم نه و چې د چتوالي د وجې نه هغه چې دی نه هغه بد ښکارې بلکې درمیانه قد والا چې دی نه هغه جوړ و غصن بین غصنین په دوو خاښونو کې هغه منځنی خاښ و چې یو طرف ته هغه خاښ وي بل طرف ته هغه خاښ وي په منځ کې هغه یو ښایسته یو حسین خاښ چې دی هغه موجود وي داسې حالت چې دی هغه فهو انظر الثلاثه منظرا هغه منځنی خاښ واحسنه قدرا او داسې چې دی هغه په لیدلو کې د ټولو نه ښایسته ښکارېدو له رفقاء يحفون به د هغه داسې ملګري وو چې د هغه نه به چاپېره چې دی هغه ناست و د هغه نه به یې چاپېره هغه مجمله کولې وه ان قال سمعوا لقوله که چېرې هغه به خبرې کولې ټولو به هغه ته داسې غوږ یې ښودلی و هغه ته به یې غوږ یې ښودلی و وان امرا تبادروا الى امره او که د څه څیز حکم یې وکړو نو هر کس په د بل نه مخکې کېدو چې دغه حکم چې دی هغه زه ومنم دغه د ټولو نه مخکې چې دی هغه د دغه حکم تابعداري هغه زه وکړم او محظور محشود او دغه د هغه ملګري داسې وو چې هغه انتهایي مطاع یعنې تابعداري کوونکي وو مکرم یعنې عزتمند ملګري وو لا عابسه ولا مفنده نه چې دی هغه په زول خبرې کوونکي ملګري وو نه چې دی هغه ترخې خبرې نه مټاکې خبرې کوونکي ملګري وو داسې حالت دا و نو کله چې هغه صفات واورېدل دی بیا مدینې ته د دې ځای نه سي نبی علیه السلام مدینې ته ورسېد دی د دې ځای نه مدینې ته لاړل او د هغه صفاتو په بنا باندې کله چې هغه صفات اورېدلي وو هلته یې چې دی هغه ایمان راوړو او هلته چې دی هغه مسلمانان شو بلکې یو روایت کې خو راځي چې په دغه خیمه کې هغه ام معبد چې دی هغه مسلمانه شوې مې مخکې ته چې دی هغه مزید په دغه وخت کې د دغه ام معبد په خیمه کې چې دی هلته په مکه کې هغه یو جین دی هغه اشعار وایي هغه جن اشعار وایي هلته کې په مکه کې څوک یې نو خو اواز هغه اورېدلی کېږي انشاءالله هغه اشعار هغه په آینده جمعه